بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في بيان الإقرار بالكتابة. دریم فصل پنځم بابنا پدې کې اقرار بالکتابت بیان دی. ذهن کې دا خبر اول نه واچوي چې څنګه چې اقرار په لسان سره کیږي دغه شان کتابت سره کیږي. خو کتابت نه کتابت مراد دی چې هغه پړاوېدل شي د عرف او د رسم موافق لیکل وي او دا پته لګي چې دا د پلان کې لیکل دي هغه اقرار کې زما لیکل دي یا به گواهان وي یا بل څه طریقه د دي بل څه طریقه وي چې هغه دا مونږ ته معلومه شي د لیکل پلان کې دي. نو دغه شان لیکلو سره هم که څوک اقرار وکي یعنی په لیکلو باندې اقرار کړی نو هغه شی به لازمیږي چې اقرار شوی پوهېږئ پې تاسو وګورئ الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان. لو امر كاتبا یو سړي کاتب ته حکم وکړو بقوله اكتب لي سندا ما دپاره سند ولیکه لیکل وکړه د څه خبرې اني مديون لفلان اني دی که نه لفلان كذا دراهم د پلان کې د دومره دراهم مديون ما ناول لیکلو کې ووضع فيه امضاء او د دستخط پکې دا پکې خپل دستخط وکي او ختمو یا بخپل مهر ولګي يكون من قبيل الاقرار بالكتابه كالسند الذي كتبه بخط يده. دا خو په بل چا لیکلی و خو په بل ولیکي په ځان باندې د دین اقرار وکي اخر کې به دا دستخط وکي یا بخپل مهر ولګي دا به داسې لکه چې د خپل ولیکلو بخپل لاسو كالسند الذي كتبه بخط يده. 265 القيود التي هي في دفاتر التجار هي من قبيل الإقرار بالكتابة. وليس التاجرانو په دفاترو کې چې کوم قیود اکمې چټۍ میټۍ پرتی اده اصول نوم چې ورته موږ ورکو اصولي شوی ده اصولي ورته خلک وایي حصولي. نو دا هم د قبیلې د کتابت نه دي اقراراتو نه دي هغې کې لیکل شوي دومره روپۍ ربانې د بلانکي قرض دی دومره ربانې بلانکي قرض دی د تاجرانو لیکلي کړي که نه کاپو ماپو کې نو دا هم د قبیلې د اقرار بالکتابت نه دي. القیود التي هي في دفاتر التجار قیود هغه چې هغه په تاجرانو په دفاترو کې من قبیل الاقرار بالکتابت. مثلا لو كان احد التجار چره قد قید فی دفتره دفتر کی قید کړي معنی لیکل میکلی کړي دي چټو میټو معنی چې انه مديون لفلان بمقدار كذا يكون معتبرا كاقراره الشفاعي لك بخلش اقرار وكي وافتى عليه لكل به سيدي كان وافتى به قارئ الهدايه اغه په فتوا ورکړی دا وجر عليه القاضي ابو علي النسفي ومثله في رد المختار محتار 246 اذا كتب احد سندا يسعد خپل څه لیکل وکي او یا بل ته ویرا شلیک الله لو کومه مسله ده او استكتبه يطلب لیکل وکي له حد بل چانا ممضى عليه پاغيباني دستخط کړی شوی د طرفه او مختوما یا پی د طرفه مهر لګول شوی نو يكون معتبرا له به اعتبار وي مغزله خبره ده کنه خو شرط به کې دا وی چې لیکل بسنګي ان كان مرسوما معنى اي موافقا للرسم والعاده د عرف او د رسم موافق وي. والوثائق التي تعلم القبض المسماه بالوصول هي من هذا القبيل ايضا. وثائق اندغه پانی مانی دي تاجرانو سره چې قانوني کې پرتي التي تعلم القبض چې علم د قبضه ور کوي علم د څور کوي یعنی کې دا لیکل شي پلان کې دومره شی وصول کړی دی دومره پیسې به پاتې دي یا ما دومره شی پلان کې نه وصول کړی ما دومره پیسې پاتې دي دا المسمات بالوصول وتویل کېږي هي من هذا القبيل ايضا
دام د دې قبیلې نه یعنی دا معتبر ده مې څه پیږي کنه اوس دا مسله کې یو سړی لیکل کړي دي خپل یای په بل کړي دی او د سخت په کړي یای په مهر لګولې او سباله توجه جی یو سړی د دین اقرار وکړو په لیکلو باندې خپل ولیکل ای بل باندې لیکل کړي دي چې ما باندې دومره قرضونه دی ویلی کا او به په مهر ولګولو ملي شبوري ای به د سخت وکړلو او غینه پس به انکار کوي د دینه دا لیکل زمانه دي نو یې کچری د مهر مشهور مخکنه چې د مهر دی نو او یا کوم دستخط وغیرہ غپی وو نو انکار له به اعتبار نه ایګه لازمیږي به او کنه مهر دستخط وغیرہ په نو به ودته ویل چې تلګ لیکل وکنور چې لیکل وکړل نو به د دې زول کم زول لیکلي دی غي سره به چکی دا کم چې دی سند کې دی قرض اقرار دی پکې او ماهرانو خلکو ته به مخې ته کی کاغو ویل چې دا دواړه یو لیکل دي نو به بده انکار له اعتبار نه وي رسې په دې تاسو ګورئ اذا انکر من كتب سندا چې انکار وکي هغه څوک چې هغه سند لیکلی خپل او استكتبه یای بل چبانی لیکلی و اعطاه او بیغت ورکلی ممضى علیه یعنی بل چا لیکلی او دته به حواله کړی او ممضى علیه باغی باندې دستخط کړی شوی وي او مختومت او یا به مهر لګول شوی وي د څه انکار وکي خپل سند لیکلی ای ببل لیکلی الدینا دا مفعول به دی اذا انکر من كتب سندا الدینا ورسدل به کنه الذي حواه هغه دین یادوم چې دی سند پاغي باندې احاطه کړی دا یعنی سند کې دی نو فلا یعتبر انکار له به اعتبار نه کې سوال وې دا ما باندې د قرض نشته خدا له ان کان خطه وختمه مشهورا چې خط او مهر یې مشهور وي یا متعارف وي ويعمل بذلك السند په دې عمل سند باندې عمل کیږي څومره قرض په ځان لړول یا په لازم شي وإن لم يكن خطه وختمه متعارفا او كشري خط او مهر متعارف نوي نو يستكتب ذلك المنكر يستكتب طلب دي لیکلو به وشي دغه منکرنا ويعرض پیش بکلی شي على اهل الخبرة خبرتي وماهر خلق باندې فإن اخبروا بانها كتابه شخص واحد هغه چې دا کتابت د شخص واحد دی يجبر على اعطاء الدين ورک واستقرض بده به جبر کیږي تاسو سوچ تا کنه والحاصل لند د ملیسب چې لیکل د سیو چې هغه کې د تزویر د دوکي شایبه نو غلیکلو باندې به اعتماد کیږي او کله تزویر د دوکي شایبه پکې به اعتماد نه کیږي تاسو د عائشه کې نه نشته کنه تاسو ګورئ والحاصل يعمل بالسند ان كان بريئا من شائبه التزوير چې شایبه د دروغونه والتصنيع هم دغه تویزان نه یو شی جوړ کړي وإن لم يكن السند بريئا اكثر سند برينو د تزوير او تصنيع وانكر المديون كون السند له او هغه سره يعني یو پکې د دروغ او د تصنيع شایبه هم وا هغه سره مديون انکارم کول چې دا سند زما ده دین انکار کولو نو يحلف بطلب المدعين دي منکر تا ذات په طلب د مدعي باندې قسم ورکړل شي او قسم کې بچوي على ان السند ليس له دا سند زما نه ده او د دې سری په ما قرض نشته دی وان نو ليس بمديون للمدعي زد مديون د مدعي مديون نه ما تاسو په شولې اوس دا خبره کې اخیره کې حدودو کې اقرار په اشاره سره یا په لیکلو سره یا په سکوت سره نه صحیح کیږي ځکه دا خو شبهات سره ساقطيږي کنه دې لپاره صریح لفظ پکار دی نطق وګورئ ولا يسوى الاقرار في حدود الله لا بالكتابه ولا بالاشاره ولا بالسكوت بل بالعباره فقط ولو ممن لا يقدر اگر که هغه کس چې هغه ویلو مې سب نطق باندې قدرت نه لري هغه هم
هغه اقرار له عمل اعتبار چې خبري وکي چې خبري نشي کولای اشاره کوي حد به نه جاری کی 248 اذا اعطى احد سند دين مرسوما ثم مات يلزم ورثته ايفائه من الطريقه وليس بيوسري بلتا لیکل ورکړي دي خپاغي کې اقرار دي چې ستا په ما باندې قرض دي دا چې ورکړي دا عمل شو نو په ورثه باندې لازم ده چې وسته دغه لیکلو خیال وساتي او د دې مړي دغه طریقې نه چا سره چې سند د دین دی غل قرض ورکی تاسو پیږئ به کنه خدای چې کله اعتراف کوي دی چې تالیکل زمنګ د متوفا دي او که انکار کوي چې د زمنګ د متوفا لیکل نه دي مهر بنشتا نو بس به په دې سند باندې عمل نه کیږي چا سره چې سند دی غل د قرض ورکړي شدا سی باندې کوم ها کدا غل لیکل متعارف خلکو بیجندل به کدی اقرار کوي او کني کوي یا به مهر لګیدل څو صورت شو تاسو ورسېدل کنه یو سړی د بل د مرګ نه پس سند راخاره کو لیکل چې ګوره ماته بدی لیکلو کې اقرار کړی دی چې تا په ما باندې قرض دی مثلا 1000 روپۍ نو کو ورسو اعتراف کو بس خبره ختمه او که انکار یو کو به بدی لیکلو باندې اعتماد نه کوو ها کلیکل داغه مشهور او د پیجندل شو چې داغه لیکل یا به داغه مهر یا دستخط شوی پیږي بي اذا اعطى احد سند دين مرسوما ما ند عادت موافقه ثم مات بلا سلم شو يلزم ورثته نو لازميږي ورثته د ورثه باندې چې لازميږي ايفاؤه یا يلزم دا سند لازم ایدام صحیح جوړیږي دا سند لازم اید د ورثه باندې ايفاؤه چې هغه وفا وکي من الطريقه طریقین ان كانوا معترفين بكون السند للمتوفى تعالی چې دی اعتراف کوي د سند متوفا دی واما اذا كانوا منكرين کشرتی انکار کوي فلا يعمل بذلك سند باندې عمل نکېږي الا اذا كان خطه وختمه متعارفا مگر دا که خط او مهر متعارف فی 249 یو سړي په بټوه کې یو سړی وفات شو مې سب دا په مال کې څه کاغذ ماغذ وروتلو دغه بټوه وروتله باغې کې پیسې دي ختم بکې رشدار د پلان کې دي نو وسغله به ورکی به او دام بکې لیکلي دا ما سره مانته پوه نه شولې یو سړي په مال کې مثلا بټوه وروته پیسې دي په کې خط پکې دي چې دا د پلان کې دي ما سره امانت وي نو بغیر د داوی نه به وته ورکی ځکه امانت کې به داوته ضرورت نه اذا ظهر كيس مملوك دكو بالنقود لبيسونا في تركة أحد محرر عليه باغي كل شبيو بخط الميت لكلبك مري خطو كأن هذا الكيس شري مال فلان عند فلان كي مال له وهو عندي أمانة ما سرد أمانته يأخذه ذلك الرجل بيخلي ولا يحتاج إلى إثباته من وجه آخر بل طريقه ثابته ولا ضرورت نشتا خوب درز الله توجه شکنه یار کله چې کتاب څوک اړای نه شاته را مخکې به خو سور نه ورکې دا باړه وای اسونه هم خبرې دي که سوچ په وکي سوال مون قاضین جوړیږي دغه بار بار ویل ته ضرورت نه شي هم دې هم دې خپل وسري ته اندازه لګي کا دې ویږي یاره رحم دې دا سوچونه پرې دي څومره به یو ترقی به وایو وای شو دې کنه او کنه سوره چې خراب وي خدای کوم غر کړي غر شي نو سوچ نه کوي چې شپ کې ویل کیږي لږ ګورې تاسو ته ملاويږي څومره نه چولې راغون کړی دی الفصل الرابع في بيان المسائل التي يعد السكوت فيها اقرارا حكميا دې څلورم فصل کې راته مسائل بیانې چې کی سکوت چی کنه هغه حکمی اقرار وي موږ ویلي دي چې سکوت په معرض د بیان کې بیان ویلي مو کنه نو سره تاسو شماري ګوره کم زین یو راغون کړی دی دا چیرته کېږي چې په یو ځل نه نکاح کې دغه خپل یو په بيو کې دغه خپل ارزه کې خپل مولوی شي د ټولو مجموعه کړی ته وګوره لک الاصل عند الفقهاء خدای منګه بالته په دغه کې ویلو مادو کې شروع کې چې الله ينسب لساکتين قول ساکت تبع قول نه منسوب کیږي یو سړي سکوت تو کو دا څنګه شویل چې دا سی ویل هغه ویلي څنګه دي نه څنګه وته کې
سمویلیو کنه مادو کې کما مر فی الکلیات کې در شوی ها الا انهم مولان چې دي استثنوا مستثنى کړی دي استثنوا من ذلك الذين مسائل وهي هذه غدان دي ذکر کیږي چې غدا سي مسائل دي چې پکې سکوت هم داسي ګوي چې بیان وکړلو پويږي پکې اوله مسله تثبتره چې اب یجد باکرینا د نکاح اجازت غواړي او هغه سکوت وکي دغه سکوت په منځلي د بیان دي چې ما ته په راضي ما تاسو وکنه سکوت البکر عند استعمار وليها سکوت د باکری کله چې اجازت ته ولي غواړي لها د دین اجازت ولي غواړي لها د دین قبل التزويج نکاح مخ کې یا نکاح شوی دي ته خبر ولګي او به سکوت وکي نکاح غو دوړو کړي پلارو نکاح سره پلارو نکاح دوکا لکه مونږ ویلو که سازوین کی چې دا سکوت د باکری دا په منځلي د بیان دي چې الا پلار یا نکاح ته اجازه غواړي کبلی غواړي دي به سکوت بیان نه دي غلط اعتبار دغه قول نه ورکی چې لکه نکاح در جنې نکاح در لکه وغیرہ او بعد او ک نکاح شوی وي نو اند علمها به پس د غید علم نه چې په دې نکاح باندې راشي په نکاح علم راشي او سکوت وکي مزه په منځلي د بیان دی پیږي پکنه اذا زو هو قید لګي پکې اذا زوجها الولي يكون رزن ولي ول نکاح کی دا برزاوي کې قولها رضيت وعجزت داسي بشي راضي اجازت مې ورکو سکوت عند قبض المهر لو قبض المهر ابوها پلار مہر قبضه کوي د دې نکاح دا خګوري او څنوي دا سکوت په منځلي د اجازت دی حق انکار کوي ودی وې د ازمانه پر مخ قبضه کوا سکوت عند قبض المهر لو قبض المهر ابوها چې قبضه کوي مہر پلاري او من زوجها یا غڅوک چې د دې نکاح کوي او د دې لپاره مہر قبضه کوي نو يكون اذنا منها بقبضه چې دا څنوي معلومیږي د قبضه باندې د دې اجازت دی چې قبضه اجازت ده د مہر خو نکاح منل ده کنه الا ان تقول له لا تقبض مهري ها کله چې وته ما مہر ما قبضه کوا مولوی صاحب یو جنۍ ده او د پلان نکنه علاوه بل چا دغه په ماشوموالي کې نکاح کړی ده چې کله دا بالغ شي ته خياري بلوغي کنه د نکاح د ختمولو دا بالغ شي او سکوت اختیار کړي دا سکوت په منځلي د بیان دی کوی چې وایي چې راضی ما سکوت الصبيه اذا بلغت بکرا دا ټکي وسره دی څټم بالغيږي دی وخت کې دا باکری لکه مونږ ویلي دي څټم بالغيږي مولي چې بدای کې دي دی وخت کې دا باکری نه سیبي نکاح چې ورلکه ولا باکره وا معصومه وا خو چې څټم بالغېدل دی وخت کې بکارت ختم شي او سیبه وا نو اوس دی حالت له اعتبار دی سیبي سکوت خو اقرار نه کنا دا به صفاوي چې زبر راضي یعنی ما نفسي سکوت دا به دلیل د رضا نبی اذا بلغت بکرنی ویلو يكون رزا مبتلا لخيار بلوغها لا لو بلغت سيبا كسيبا بلا خبرنا دماغ سيبارت لقول اذ لو كانت سيبا وقت البلوغ فهو في حكم سيب ولا يكفى سكوتها سكوت كافي نه به یو سلی بلته ویل که تزما وکیل شو او د سکوت کو نو دا سکوت د وکیل د دلیل دی دا قبول والی نه که تاسو زین کی د وکالت په شروع کې مونږ ویلو وکالت په باب کې قبول چیرې کنه دا د باندې تلفظ کول لازم نه دی مولوی صاحب بلکې سکوت چې کو دا هم په منځلي ده قبول له راسي په نو کوم شي وکیل کړي مثلا زید ابن یمین تی وی مالک مال کولر راوړه دا سکوت وکي نو بس دا وکالت شو د دینه بس کزي دا کار کوي دا ما ده پاره لکه څنګه چې وکیل موکل لپاره کوي دا به نه وای چې ما ځان د پاره دی بس دا نه شمل دا ځان د پاره کوي سکوت الوکیل عند التوکیل يعتبر رزا بالتوکیل وقبولا له دا غیر بار قبول بوي وګوره فلو باشرک شریدي وکیل وکړلو بعد ذلك فاستدين څه وکړه العمل الموکل فيه اغه عمل الموکل فيه کوم کې چې دا وکیل جوړ شوی دی نه صح
راسي پی بای مشتری باندې یو شی خرڅ کو او مشتری مو بیا قبضه کوي او بای سکوت کوي دې خبرې دلیل دی چې په قبضه ورکول باندې راضي دی ویږي سکوت البایع عند قبض المشتری کله چې مشتری قبضه کوي د مبيع قبل نقد ثمن غلا پیسې مې دي ورکړي به هم يعتبر منه اذنا بقبضه دا غره طرفه د قبضه اجازت شفیع چې شفعی باندې بای باندې خبر شي او سکوت اختیار کړي دا هم ویلي کړه دا سکوت د دې چې دا دې خبرې دلیل دی چې په شفا باندې نه علامه بس زما خیکار کوا سکوت الشفیع بعد علمي بالبيع يعتبر لزم منه وتنازلا عن حق الشفعه دا به تنازل وي دا به راکوزیږي د حق د شفیع معنا نه کوم دا مونږ ویلي قدرت کې یو سړي بل وفات په وخت کې خپل وصي مقرر کو موسی چې دی وصي مقرر کو وصي ایجاب وصي چې دی قبول ونه کړلو هم دغه شان موسی مل شنو وصیت د اوس هغه سټ شوی دی ښه وصي یعنی دا وصي جوړ شوی دی نو که اوس د وصیت موافق کارونه کوي اعتراض په څوک نشي کولای پوه شوی په یو سړي بل کس وصي جوړ کو وصي سکوت وکړلو او هغه سړی وفات شو نو بس دا وصي جوړ شو دا سکوت په منزله د بیان دی چې ما تقبل د وصي شوما نبی د وصیت موافق کار کول شي سکوت الوصي فی حیات الموصي بعد علمه بالوصايا پس دا غنه چې د علم په وصیت راغلم وي یو تبر قبولا منه دا بده طرف قبول حسابيږي لها وصیت فلو باع شيئا من تركه الموصي بعد موتي او تقاضى دين ولا قرض دا كنو جاز وصیت ټکونو دا نو قدرت مسله ده یو سړي بچي وشو او خلک ولا مبارکین راوړي یادم شي او دا مبارکین یا کومه تحفه مو په خلک راوړي هغه قبول کړلې نو دا دې خبرې دلیل دی چې دا په دې اقرار کوي چې بچي زمانه دی دینه پس کوي چې دا زمانه نه دی لیان بنه کو بلکې دا خزمانه دي زنا تهمت دی حد به صرف جاری کیږي ځکه چې د بچی نه انکار کین او اول وخت کې به کې د علامات موجود چې د منظور ده لازم دي سکوت الوالد بعد تهنئه الناس له پس دا غنه چې خلک د مبارکین ور کوي بل ولد د ولد مبارکین بعد ولادته ور کوي اقرار منه دا د طرف اقرار دی بانه ابنه دا مازوی دی دا ابن اقرار شو فليس له ان ينفيه بعد ذلك رسل في قوله نشي سکوت المشتری عند اخباره بالعيب قبل اقدام على الشراء دم د قدرت مساله ده تاسو خبر پیږي کنه مشتری مبیا کې اب قتل او بهم واخستله او څنګه دا خبر د دې خبرې دلیل دی چې سره ده به پی راضی دي سکوت المشتری عند اخباره بالعيب قبل اقدام على الشراء شراء اقدام نه مخکې خبر شو به معنی يعتبر لزم منه بالعيب حتى لو اشترى بعد ذلك لم يكن له يرده بذلك يبصر وبس کوله وس نشي وليس خزدا یا بچي دي یا بل څوک قریبي دي هم د دې وزمکې دي دیو حاضر دی بل څوک خرڅي د دې وزمکې مو وایده سی وایا خزدا خاون یو شي خرڅي ولد دې پلار یو شي خرڅي او قریبي څوک دی دا قبل څوک قریبي یو کس سره قریبي څوک پټي خرڅي او دې سکوت کوي دا دې خبرې دلیل دی چې دا څوک خرڅي هم داغه دی ورسوي چې دا یو لري خرڅ کله مونږ نه منو دې له اعتبار نه ونه رسیدلې په هغه دې سکوت تا اقرار د دې چې دا د بایې دې خرڅولې شي نو سکوت المرأه یو او الولد او القريب عند بيع العقار د بيع عقار سره سکوت کی به حضرتي حاضر وي بهم و اقرار من الحاضر بملكيه البائع دي کی دا حاضر اقرار کی چې د بایع ملک دې دا للعقار ها ما هو به حضرت اقرار مو ویل کنه وممكن هو بدلت من الشسيده سكوت المرأة أو الولد أو القريب عند بيع العقار بحضرته إقرار صحیح شو خبر ده
دا اقرار دی من الحاضر د حاضر د طرفه بملکیت البایع للعقار المبيع په دې خبرې چې بایع مالک دی د عقار مبيعو حتی لم يكن للحاضر نتیجه به دای چې دا کوم حاضر دی د لپاره جایز نه ده یدعي چې داوا وکړي په مشتری باندې ملکیت او للعقار المبيع چې دا خصما عقار مبيع خصما ملک دی رسي به وذلك قطعا للاتماع الفاسده د دې لپاره چې خلکو تمه فاسده ختم شي ځکه بس کچري حق دی بکی خو ہے کنه ځما دی سکوت ولی سبین د سبی دم د قدرت مسله ده مشوم به شراکي ولین نه د خبر اجازه ده د خبر دلیل دی چې به راضی ماده موزون شوی دی حجر ختم شوی دی پیږي کنه پی سکوت ولی سبی عند رؤية السبي يبيع ويشتري يعتبر اذنا منه له دا اعتبار به ورکو د اجازت د ولی د طرفه له ما شمت به ذلك د تجارت د به شرع پوه شي به سکوت بالبنت عند رؤيته زوجته تدفع لها في تجهيز اشياء من بيته يعتبر اذنا منه لها في ذلك فليس له بعد ذلك استرداد یو غوی عربي ډېر کمزوري غونته کې لیکل شوی د زمایر انتشار هم پکې دی تاسو ګورئ مسله دا کوي یو سړي خزره د کور سامان لور له په جهیز کې ورکوي یو سړی خګوري او څنګه وي د دې خبرې دلیل دی چې په راضي مورې کورله رسوي د لور نو واپس لې سب نشي د اخیستلې ځکه هبه ده هبه کې چې قرابت به رجوع نشي کولای کنه عبارت وګورئ سکوت اب البنت د لور بلار سکوت کلا عند رؤيتي على شكل دايني څوکینی زوجته خپل خزینی څکي تدفع چې دا خزه ورکی لها چاته بنتا فی تجهیز یاد دی په تجهیز کې اشیاء او تورکی من بیت د خاوند کور نه ورکی یو تور اذن منه دا اعتبار به ورکو چې دا د خاوند طرفه اجازه ده لا د خزې ته چې لور لمي ورکا فی ذلک په دې اشیاء او سامانونو کې فلیس له بعد ذلك اده سمول شتا اجازه ده منه د بلار د طرفه لا د لور د بار چې دا غیر بار شو فی ذلک د سامانونو مبارک اجازه ده فلیس له بعد ذلك استرداد ما دفع نو نبوي بس تدینا خاوند بار چې واپس کیغه شیکم چې ورکړل شوی دی لورته تاسو پیږی کنه 263 سکوت المزکی دا خبرم تیر شوی دا مزکی چې کله سکوت وکي د گواهانو متعلق معلومیږي د گواهان ټیک دی خلک دا علانیه یادې کا سزا کې لاندې لیکلي دي ځکه هغه تزکیه سری کې مونږ ویلي کنه چې کله گواه کې فرق وسیڅ باندې لیکي سکوت به وکي اخو جرح ده تزکیه نه ده تزکیه او دی په علانیه کې چې کله قاضي د گواه متعلق د مزکینه ته پوښتنه کوي هغه سکوت کوي نو بس دلیل دی خبره چې دا صحیح دی پیږي کنه عادل دی سکوت المزکین د سوال یعنی شاهد په هغه وخت کې چې سوال د شاهد متعلق وشي او تبر منه تعدیلا له اعتبار به ورکو د دې مزکی د طرفه چې دا تعدیل له شاهد الفصل الخامس في اقرار السكران سکران چاته وي د قدرت مسله ده نشاور سره چاته وي تاسو تکزین کی منګه دا ویلو چې د امام سے مسلک دا دی چې سکران هغه کس ته وی لا يعرف الارض من السماء زمکه اسمان نه پیژني دومره نشه شوی او صاحبینو پر زمانه سکران هغه چاته وی شي چې په کلام کې هزيان وي او اختلاط وی ګډوډ شوی هدايه کنه مسله ذکر کړي به فتوی په لحاظ سره څنګه خبره کړي تاسو لغه کې دی کچره د حد خبره شي حد په جاری کې کني کو لکه نشکی یو سره مثلا جایز نشه کړي دا او چاته د زنا کنزل وکي او جایز نشه کې کله زنا کنزل وکي د معنی هدي قذف نه جاری کیږي دی وخت کې به امام صاحب احتیاط ده چې امام صاحب کوم تعریف کړي هغه ته مراد شي خیرم ده کنه یعنی بزمک او اسمان نه پیژني او نشه جایز ده کنه څومره نشه تاسو ټول ته معلومه ده چې نشه ناجایز ده
څومره پورې ناجایز ده اوس په صاحبانو قول باندې فتوا ده چې دومره شو چې خبرې ګډې وړې شوري دام ناجایز ده ته چې نه البته ناجایز چې کوم امام صاحب تعریف کوي هغه عمر ورسیږي دغه به احتیاط نه لري تاسو پیږئ کنه ځینې مسلو ته به احتیاط ته ګوري چې اوس کم تعریف باندې موږ فتوا ورکو احتیاط چې کم کیو مغه مفتبی جوړيږي وګورئ السکران عند الامام من لا يعرف الارض من السماء وعند صاحبين من يكون في كلامه هزيان واختلاط وبه اخذ اكثر المشايخ والصاحبين وقول من فتوا ورکړي په خبرو کې بي جوړي وي خلطواله وي وصرح ابن الحمام بان تعريف السكر بما مر ما قاله الامام انما هو في السكر الموجب للحد امام صاحب چې کوم خبره کړي ما تاسو ویلي کنه دا کله ده د حد وجوب د بار ده چې حد به ال بده واجبېږي اې د سی وای دا خبره اوس خبره ډیره اسانه شوله چې وسړي شراب وس کی حد به جاری کیږي کنه خو کله چې کله نشه شراب وایا شراب خو قلیل او کثیر او بهرحال بغه باندې حد جاری کیږي شراب نه علاوه نور نشاور اشیاء وایا چې نشاور اشیاء وس کی نششي حد به جاری کیږي نو کوم نشه وې دلته خبره چون کې د حدود د امام صاحب ولا نشه چې پوره نشه شي الا به موږ وایو چې دې سړي باندې د حد جاری شي او کله نشه شوی څنګه چې صاحبین ویلي دي به موږ وایو ولا نشه شوی نه دی نو حد به نه جاری کو و اما تعریفه هر چې تعریف دې شروع دې ده واما تعریفه کوم دې تورسه في غير وجوب الحد حدنا الى نور زينك فهو عند ائمه الحنفيه كلهم اختلاط الكلام واللسان طول بدا خبره کوي الموسوعه الفقهيه بيان السكر كذا مساله ده اصل کې فتح القدير حواله ورکړي خو هدايه کې نقشان ده وګورئ 265 ان سكر بطريق مباح يسره په مباح طریقې باندې نششو کشرب مکره پزور بچاس شراب سکلی دي ومستر وتمحتاج دي سکلی دي وشرب دواء شراب سکلی دي دوا په سوچ مانی نو دا چې څومره تصرفات کې تاسو ولې دا یو قاعده شولخه ویلی مقدری کی چې جایز نشوي جایز مې سه مباح نشوي هغه نه پس کله طلاق و غیره ور کې طلاق با نه واقع کیږي په ځان باندې اقرارونه کوي اقرارونه با نه نافذ کیږي ټول تصرفات چې دي هغه له اعتبار نبی او نبی اقرارونه نبی جميع انواعها بل يكون حكم المغمى عليه بحكم کې وي چنشت شماني الا في سقوط قضاء الصلاه هذا مردا منزون قضا برا ګرځي کله اذا بلغ 6 او مغمى عليه کې خطر سبا درې چې شپږونه کمی را ګرځي به جزيت شي شپږ نه زيد شي به نه یې پکې د کې به بهر علي فإن في الإغماء لا يجب قضاؤها وفي السكر يجب شپږونه کم کې زید کې په نو خو دا سره غر کې 4 څوک دي ریکارډ به شروع کړه نو ورو شو ختميږي نه خدي شپږونه کزید شي نششوي نشه کړی هغه باندې به قضایي او د مغمالیه باندې به شپږونه زیاتو کې به قضا نوي وان كان السكر بطريق محظور كيوسلي نششوي په ناجایز طریقه باندې د ټول تصرفاتو له اعتباري کله طلاق ورکو واقعي کې به قرارونه وکړو لازم کیږي به دا به صحیح کس پشان به فتصح جميع وقاريره ټول اقرارونه او تصرفات وي ويؤخذ بها او مؤاخذه به په دې معنی کې زجرا له د لپاره د زجر ورکوته ها الا اقراره بالرده والحدود پردت او په حدود معنی چې د کفر کلمات وي یو زنا می کړی د فین ولا يصح هغه د نشه حالت کې بوله اعتبار نه شوبه ده پکې